د 2018 الیکشن او بیا په سب ډیویژن بریکوټ اکټیویټیز د ټولو نه لوی پولینګ سټیشن بریکوټ های سیکنډري سکول کې موجود دي. زنګ سره اسسټنټ کمشنر شکیل احمد جان موجود دی. شکیل صاحب یو طرف ته وابدا چې دی هغه خپل خرمستیانې چې دی هغه په وروج کړي بجلی نشته بیا هم خلک سایلي سپی ګرځي د سحر نه تاسو سونه سټیشنو دوره وکړه او دا وخت څه صورتحال بسم الله الرحمن الرحیم. ما سحر نه دا تقریبا اتم وم سټیشن دا د نمخ کې نجیګرام بیا د ګورنمنت ګرلز کالج کوم د دیتا او د نور سره ایڈجسټنټ چې کوم سکولونه دي یا پولینګ سټیشن دی هغه ټول مې وکتل. اوس رالو دلته چې کوم مطلب زموږ په خیال ټولونه غټ پولینګ سټیشن د ولې چې دلته 15 پولینګ بوتس دي په دې پولینګ سټیشنز کې او خو کافي ډیپلایمنٹ هم د دې عملي او خلک راځي ووټس اچوي او بجلی دا لږ بدقسمتي ده دلته چې لږ مسله جوړه ده خو هغه څه بریک ډاون ده هغې په وجې باندې ډیفیشنسي دا وخت اساس پولینګ سټیشن خو په مخې ته نه دي راغلي که نه ټول یې کور دي نه شکر د یو نیم پولینګ سټیشن کې لږ ډېره مسله راغلې وه خو خلک چونکې دلته ایجوکیټډ دي میچور دي پوهېږي په خپل ښه بد باندې نو هغه مونږ لاړو هغه مسله هلته ان د سپاټ سالو شوله نجیګرام پولینګ سټیشن و او هغه الحمدلله مسله حل شوله چې کوم ګایډنس دې ته پکار و هغه مونږ ورکو او چې کوم دا پولینګ ایجنټس د دی او هغه چې کم ځای کې نه پوهېدل نو هغه مطلب سم هاو ګایډ دا وخت نفري سونه تعینات ته په هغې کې کم ادارو چې دی شرکت کړی دی سونه فیمیل سټاف چې دی هغه دا وخت په سب ډیویژن بریکوټ کې دي. دلته مونږ سره چې کوم اوس په دې پولینګ سټیشن باندې چې کوم ډیپلایمنټ ته هغه مطلب چې 2 پولینګ سټیشن سي نو پر پولینګ سټیشن مونږ سره 3 آرمی 3 پولیس والا نو هغې مطابق موږ سره دلته تقریبا 12-14 کسان دلته ډپلای دي. باقي چې کوم باقي پولینګ سټیشنز دي یا پولینګ بوث دي په یو سکول کې یا چېرته بل چې کوم ادارې کې موږ پولینګ سټیشن جوړ کړی ده هغې کې هم دې مطابق لکه سیکیورټي ډپلایمنټ ده. تاسو څه ګڼئ اخریني رزلټ پورې کم ستاسو کوم په خوپیا کپړو کې چې کوم تعینات اهلکار دي یا دغه د هغوی څه فکر دی چې صورتحال به قابو وي؟ بالکل الحمدلله څه داسې دغه نشته د مونږ ته څه داسې الحمدلله تھریټس نشته دي چې کوم سنسټیو پولینګ سټیشنز و هغې باندې خو مونږ الریډي ډپلایمنټ ښه کړی ده او چې کوم باقي ریکوایرمنټ و لکه CCTV کیمراز او سیکیورټي انهانسمنټ پرسنل انهانسمنټ هغه مو هم وکړو او څه داسې فلحال خو څه نشته. دا راته ووایه چې څه غلطي وشي ان د سپاټ سزا ده د هغې دپاره څه تاسو پروسیجر مقرر کړي؟ هغه جي لکه مونږ سره هم دلته اختیار ده بیا RO صاحب سره هم اختیار ده الیکشن کمیشن سره هم اختیار ده او ایون په دې ورځې باندې پریزایډینګ افیسر سره میجسټریل پاورز دي د میجسټریټ اختیار وي ورسره نو ان کیس که زه چېرته نه یم یا RO صاحب نه وي جج صاحب یا چېرته الیکشن کمیشن عمله نه وي نو دې پریزایډینګ افیسر آن د سپاټ هغې د کس وارنټ هم ایشو کولی شي کس امپریزنمنټ هم کولی شي. درنګ جهان مننه. زنګ سره د سب ډیویژن بریکوټ د PK6 ریټرنینګ افیسر او د AC بریکوټ شکیل احمد جان خبرې کولې. فکر چې دی هغه صورتحال تر دې وخته پورې دا دی چې د سب ډیویژن بریکوټ حالات مکمل پرامن دي. د نجیګرام سکول چې کوم شکایت راغلی و هغه چې دی د سپاټ حل شو. دا وخت به انتها ګرمي ده د ګرمۍ شدت چې دی هغه د قابونه بهر دی او د وابډا اهلکارو چې دی هغوی هم خپل کومه بدماشي چې دی هغه په وروج کړې ده. دا وخت بجلي نشته په کمرو کې تیاري دي د جنریټر او UPS سیسټم نشته. خلک چې کله وول پول کوي نو په هغې کې چې دی تیاره ده د هغه تیارې د وجې نه ډېر زیات مشکلات چې دی عملې ته هم راځي. دا وخت زه تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیم چې د ووټ اچولو کومه سلسله چې ده هغه ډېره په صحیح طریقه باندې کېږي. مختلفو پارټو ایجنټان چې دی هغه هم موجود دي دلته کې چې دی د پاک پوز ځوانان هم موجود دي لیوي اهلکار هم موجود دي پولیس چې دی په ګڼ تعداد باندې سیکیورټي کم مین سیکیورټي ګیټ چې دی هغه د مقامي پولیسو په اختیار کې دی او دا وخت چې څوک انټر کېږي د هغه باقاعده چیک اپ کېږي او د هغې نه بعد چې دی هغه خپل ووټ له راځي او دا د سب ډیویژن بریکوټ د ټولو نه لوی پولینګ سټیشن مونږ تاسو ته په خپل سکرین باندې براهي راست ښیو. دا وخت تاسو ګورئ پولیس اهلکار چې دی هغه هم موجود دي. کوشش کوو چې دلته کوم انچارج دی د هغه سره هم خبرې وکړو او دا کوم اهلکار چې دی دا وخت زمونږ په سکرین باندې تاسو کوم د ووټ پول کېدو کوم ځای چې دی د بجلی د نشوالي د وجې نه هلته تیاره ده عرضي انتظامات چې دي هغه دوی کړي دي او دا چې دی د وابډا طرفه ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې د بجلی د لوډ شیډینګ چې دی دا دلته موجود دی.
زه به خپلو کیمرامینانو ته یم چې لږ بهر وځو او بهر کم خلک چې دي د هغوی سره هم خبرې وکړو هغه تاسو ته په خپل سکرین باچا خیال کوئ هلکه دغه ته خیال کوئ تارونه دي ښه استاد جی دا تارونه هلکه تاسو دې تارونه دغه ته خیال کوئ میډیا والا دې خیال کوئ له کوټې تاسو به دننه کوو لاول تعداد سره خلک چې دی په لاین کې ولاړ دي دا بجلي هو نشته تاسو ووټ نه راغلی نو دې صورتحال ته به کم نظر کوئ والله چې ډېر تکلیف سره په دې په واپس کوم هغه چې وټ راوړل هغه د پاسه تقریبا سره موصوب بیري راځو په واپس کېږي تکلیف یو ګرمي انتهایی ټیک شو هیڅ سہولیت سکیورټي کوه چې انا څو چې دې وروړي تاسو یې خولي د باندې وړي دا کسان ډېر وخت نه ولاړ ټول سامان تکلیف لري ټول خلک په ورمغه ولاړ په تکلیف سره دغه تاسو دې ملګرو سره دا خبرې کوو راځي چې دا وو ملګریا ګرمي دا وو سره راغلی نو ګناه چاته دا دونه لوی قطار او شدید ګرمي انتظامات چې دي هغه موجوده وایم انتظامیه به خفه کېږي خو انتظامات مکمل ناقص دي ولې چې صحیح انتظامات نه دي شوي پکار دا و چې دلته یو هیوي جنریټر چې دی هغه تعینات شوی وی دومره لوی جرنل الیکشن دی او د هغې د خلکو دا حالات کې خلک دلچسپي لري دوی ویلي چې د ملک لپاره ووټ ورکوي پاکستان له ووټ ورکوي خو بیا دلته انتظاماتو دا صورتحال راته ووایه ګرمي ده او د ووټ صورتحال دی ګناه چاته دی ولاړ دی که نه نو د یو ډېره لویه ذمهواري ده تاسو په دې چا نه ګیله کوئ ګیله د چا نشته خپل ځان یې وکړي او واکدانه څه ګیله نشته واکدانه خو ګیله کوي دا پکار سټیټمنټ ورکړی چې لږ سور یې الیکشن کمیشن د طرفه انتظامات ناقص دي دا تاسو ګورئ چې یو بې انتها ګرمي ده د ملتان نه زیات ټمپریچر چې دی هغه دلته په سب ډویژن په ریپورټ کې دی او دا کم لاین چې لګېدلی او دا تاسو ولیدو چې دلته میډیا راغله هغه لاین دی چې دی ایکسیز ورکړل خو دوی چې دی د تېر نیمې ګنټې نه دلته په لاین کې ولاړ وو هېڅ څه چې دی پرسانګان نه وو پکار دا وه چې دوی ته د ټینټ انتظام شوی دلته د کنټرول انتظام شوی او دا صورتحال دی دا وخت د سب ډویژن په ریپورټ د ټول نه لوی پولینګ سټیشن د جنریټر نشواله د یو پی ایس نشواله او د عوامو د دلچسپي دا موږ تاسو په خپل باندې ښیو کوشش کوو چې تاسو ته ټول پولینګ سټیشن یې براه راست وښیو کم ملګري چې د خپل وطن نه لرې دي په خلیج مالک کې دي او هغه د خپل ملک د صورتحال ګوري زموږ په ملک کې نن په کار وه چې الیکشن کمیشن د واپډا دا کومه بدماشي چې وه چې دا یې ټیک کړی وی او نن کم سې کم بجلي چې دی هغه په سب ډویژن په ریپورټ کې وی زموږ د کیمرا ټیم عزیز خان حسین سره زسویر باچا به تاسو مخامخ بیا راځم په لږه شېبه کې د هغه ټولې زموږ په سکرین باندې اوسئ د الله په امان